تاسو ته پرونو معرض وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تراوی په خپل عمر مبارک کې 3 پیری را نقل بیا په صحیح احادیثو کې د مقدار ذکر دی د وخت تعین د تعداد د رکعاتونو دانشته پکې بیا مختلف احادیث په مختلف رنګ د صحابونو وارد شوي دي او صحابو د ابوبکر سے په زمانہ کې او د عمر رضی الله تعالی عنہ په ابتدایي لږ وخت کې په مختلفو طریقو سره یعنی چا وګد رکعاتونه چا لنډ وغیرہ دي کول بیا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خلق را جمع کړو چې وای یو امام پسې په یو ځای باندې کوي او د امت لوی کاری یاسو هغه ورته امام مقرر بیا سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې بعد عثمان سے په زمانہ کې هو رکعاتونه ډیر وګدو او سوره بقره به په یو رکعات کې وی وغیرہ نو دا صحابه بټیک د مشرانو لګول د عثمان رضی علی رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې دا طریقه وا او مستقل په دی باندې مداومت شروع ک چې پرز به خپل پړو کړه او د تراود پر به یو قاری مقرر کړو او مختلفو جماعتونو کې مختلف قرا مقرر کړو چې ټول با په شریکه باندې تراوی کوي او بیا ویتر به خپل ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سو باندې زما طریقه لازم ده او زما د خلفای راشدینو طریقه ده لازمی ده عملی تواتو د امت سور لسوکاله دا پدې را روان دي چې دغه شل رکعات تراوی کوي او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خلفای راشدین مبارک د حدیث مبارک دی ورسره د امت د معتبر خلقونه چې هغه قرون اول صحابه کرام دي چې دا غینا پروي زمين پس ته پیغمبرانو نو چت خلق نشته دا غینا د عمر رضی الله تعالی عنہ د چا خلاف نقل نشته نو پکار دا دي چې من خو د دې ساده کمزوري مسلمانان یو ګناهونم کو بل څه نو چې من خو خد زړه دغه تراوی کو په شوق او محبت سره رازو الله دې را له توفیق راکړي بیا مبارک میاشتا برکتی میاشتا عزتمند میاشتا پدې کې اسم عبادت د انسان د زیاتی ګناهونه یا بالکل ختميږي یا ډېر کم شي نو کوم پدې میاش کې عبادت نکو بیا اسم په منزله د هغه نوافل چې هغه کې سجدي زیاتی وي په هغه کې چې دی په هغه کې رکعاتونه زیات وي دا غي په ځای چې ته 2 رکعات کې او دا وګد کې داتې غوړه دي چې سونه کې رد زیات وي دومره غوړه دي اسی خه طریقہ دا چې یو خو تراوی ځان له سنت دي ختم پکې ځان له سنت دي فتاو ته دې پوری لیکلي فتاوا عالمگیری که چرتا مقتدیان نخوخی او دی تنگیگی نو بیا به هم امام د مقتدیانو د وجه په تراو کې ختم نپری اگر کدی نخوخی دا خو لا خوخی او الحمدلله کارسونه کمزوري خو پدې شکر وباسو د خدای پاک شکر دې ادا کو چې موږ الله رب العزت په تراو کې ځان ته ودرې سجده ورته لګو قران ته مدرې الله دې را نور توفیق راکړي او که بل پر چرته کمزوري راشي او دومره راشي دا کدا چې اوس نیم پنیا د نیم نیم پنی مې شو یو پاتې شي نو بیا بم د مقتدیانو د وجه امام چې دی هغه به تراو کې ختم نه قران دا نه پرې الله رب العزت را له توفیق راکړي نو دا ځان له سنت دی د کشن بیا خه طریقه ورې پدې کې دارا چې د وښتمه پښپا باندې وشي او چون کې زمون پالاکو کې په دې زینو کې دای چې اکثر د خلک دای چې دینه پکې بیا سپاره نیمه پاتې شي نو کدا ته نه پاتې کېدل نو چې غوړه دار چې سړی دغه ټیم لورس بیا عام قرات چې دین او هغه یا سم مطلب دار د څنګه چې تاسو قرا ویني قرات کو یوګدو سارا کاغه او دغه دام نقل له حدرم نقل روان سبق
یو هغه کې لګ بیا تیزوالم نقل لکه تاسو کو چرته چا د حرمینو شریفینو کې رتونه وردلی سودیس وغیرہ دای په تراو کې مستقل روان کې رتوی ترتیل ورته ویل شي نو تراو کې بلک سړی روان سبق وي چې دی وځي چې شاته خلکو ته ډیره تنګي وغیرہ محسوس نشي الله دې را له توفیق راکړي نو کوشش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دې شپو کې ولاړ وکړه الله رب العزت به تیر گناهونه معاف کړي الله دې موږ له توفیق راکړي نو ولاړ پکار د الله د رضا د لپاره نورم بیا په دې شپو کې عبادت انسان پکار دی چې کوي ښا الله دې را له توفیق راکړي هر بنده کوشش کوي راځي او تراو کې شریکيږي بیا د شپې راځي نور تهجد وغیرہ کور کې کوشش کوي سنا نوافل عبادت کوي الله دې راته آسان کړي